सूर्य हामीम सजदा आयत नंबर 5 इंजल सबर को सली रिश्ता मुसिपारा सफ़ा नंबर 48 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون صدق الله العظيم سورة حميم سجدة آية نمبر 5 انزل سمر کو سری رشتہ میں سپارا کتا سلیات شي نمونگا د زیارت ورس کم سبق ویلو هغه داو چې الله فرمایي چې دا قران مجید او دا بشیرا و نذیرا قران مجید کم دی دا زیر ورکون کې دی مؤمنانو د پاره و نذیرا او دا قران مجید دا يرون کې دي دا کافرانو لره نبی له صلوات و سلام چې دغه قسم آیاتونه ذکر کول نو دې کافرانو به نبی له صلوات و سلام ته یو خبره کوله ویره وی دا استاد خبره چې کوم دي ودا مونږ په دې باندې نه پوهیږو او استاد دې خبرو د وجه ته کم دي زمونږ غوونه درانه شي وی دي او استاد خبرو د وجه زمونږ په دې زونو باندې پردې راغلي دي لہذا استاپ دې خبرو باندې مونږه کوي ګنا الله رب العزت دلته د دې دغه خبره ذکر کړي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب کړي الله رب العزت وته فرمایي چې اې د الله پیغمبر دې خلق ته وایا چې زه هم تاسو غونته یو عام سړی یم تاسو به ال زما په خبرو باندې نه پویدلې چې زه یو فرشته وم یا زه یو پیری وم نو تاسو به ال زما په خبره باندې نه پویږئ زه هم یو انسان یم او تاسو هم سې انسانان یې لہذا انسان د انسان په خبرو باندې پويږي البته نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې په مو تاسو کې یو فرق دی هغه فرق دا دی چې په ما باندې د الله تعالی وحي کیږي او په تاسو باندې د الله تعالی وحي نکېږي په دې آیت کې د الله تعالی د طرفه نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي وقالوا قلوبنا او د کافرانو بویل چې زمونږ زړونه فی اکنه په پردو کې دي مما تدعونا د هغه څه چې تبلی مونږه الیه د هغه طرف ته وفي آذاننا وقر او زمونږ په وګونو کې دروندوالی دي ومن بیننا وبینک حجاب او زمونږ په مینس کې او ستا په مینس کې پرده ده یو فعمل فاستکار کوا اننا عاملون بشک موږ خپل کار کوو قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما انا بشر مثلکم بشک ز خو یو انسان يم د تاسو په شان دي یوحى الی چې وਹੀ کولی شي زما طرف ته انما الهکم اله واحد دا چې تاسو معبود یم اله واحد هم یو معبود دے فاستقیموا الیه پس متوجه شه د الله طرف ته واستغفروا او معفو غواړي د الله رب العزت نه وویل للمشرکین او هلاکت مشرکانو د پاره الذين لا يؤتون الزکات په دې آیت کې د آیت نمبر 7 پدې کې الله تعالی د کافرانو یو بد عادت ذکر کړي الذين لا يؤتون الزکات یو خو کم دي دا کافران شرک کوي اور دویم دا کافران چې کم دي زکات نه ور کوي د دې څه مطلب دی کافر خو چې کافر وي دا باندې منځ وکي نه روجساتی نه زکات ور کوي نه حج تزي او دلته الله تعالی چې کم دي بالکل صراحتا او فرمایل چې دا کافران چې کم دي سن ور کوي زکات نه ورګي علماء فرمایي چې د کافر ته صرف د شرک سزا نه ملاويږي بلکې د کافر ته د زکات د نه ورکولو سزا ملاويږي منځونه نه دي کړی داغه سزا به وته ملاويږي روزي نه دي ساتلي داغه به وته ځان د سزا ملاويږي
پهلنې دا چې کافر ته به د شرک سره سره د نور اعمال هم څه ملاويږي سزا به ملاويږي او دویم دا وی دا کافران چې څومره دي دی به کوم نه د بوتانو په نوم باندې منښت کولی او د الله تعالی په نوم باندې به صدقه او خیرات نه کوله زکه دلته الله تعالی د دې دا یو بد عادت ذکر کړو چې الذين لا يؤتون الزکات دا چې کوم نه زکات نه ورکوي تاسو به کتلی وي بعض خلک مسلمانان هم داسې دي زیارتونو ته ځي او په زیارتونو کې چې کوم دي په بکسو کې پیسې اچي الته چې دا کم منجوران ناشتي او د خلکو وته د ملنګانو نوم ورکړي وي دا د خدای تعالی ملنګان دي ټکی مونږ نه کوي او خلک زکاتونه نه ورکي اغله چې کم دي پیسې ورکي هغه باغ پیسو باندې سکی ځان د پچرسونه وروړي بنګونه پیروړي ټول شپه اندک مرداري کې مبتلا دي دا خزي اندک زیارتونه کې منجورانو ته پیسې ورکي او علماء لیکلي دي چې دا خلک هم په دې آیت کې شامل دي چې دي مسلمانان د الله تعالی په نوم باندې سن ورکي زکاتونه نه ورکي د الله تعالی په نوم باندې صدقې خیرات نه ورکي او چاته ورکي دي منجورانو ته دي زیارتونو کې لهدا د دې څخه کم دي ځان لري ساتل پکار دي الذين لا يؤتون الزكاه هم چې نور کوي زکات وهم بالاخره او دوی د اخرت نه هم کافرون منکران دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک کم خلق چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک لهم اجر د دې لپاره اجر ده غیر ممنون نه ختمیدون کې قل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکم لتکفرون ایتاس انکار کوي بالذی ده الله تعالی خلق الارض فی یومین چې پیدا کړ زمکه په دوه ورځو کې دي ځکه الله رب العزت صفات او قدرتونه بیانېږي الله تعالی چې کوم دي زمکه په دوه ورځو کې پیدا کړه او ودا ورځ و د اتوار او د پیر فی یومین الله زمکه په ورځو کې پیدا کړه په دوه ورځو کې اول الله تعالی چې کوم دي د زمکه پیړه جوړ کړه څنګه موږ پیړه جوړو دا سګول پیړه دا چې کوم دی الله تعالی جوړ کړه او بیا دا خانه کعبه چې کوم ځکه پرته ده اندی ځکه الله تعالی چې کوم دی دا پیړه کې خودله دا خانه کعبه چې کوم دی دا بالکل د دنیا سنټر دی د سلوړو طرفونه دا خانه کعبه چې کوم ځکه دا بالکل د دنیا سنټر دی نو الله تعالی چې کله د دې زمکه پیړه داسې جوړه کا او دا بالکل د خانه کعبه په دې ځکه کې خودله ٹھیک شو بیا چې کوم دی په دوی مورز باندې الله تعالی چې کوم دی د ازمکه داسې خوره کړه یو رس کې پیړای پیدا کړه او په دوی مورز کې الله تعالی چې کوم دی د ازمکه داسې کولاو کړه وای لکه څنګه دا روټه چې کوم دی دا داسې کولاو وي بیا په الله تعالی چې کوم دی په دوه ورځې کې چې دا د اتوار او د پیر ورځ وا زمکه پیدا کړه بیا چې کوم دی د ازمکه ډکېدل داسې نو د منګل او د بت پورس الله تعالی په دې باندې دا غرونه کې خودل صحیح شو او بیا د جمعرات او د جمعې پورس باندې الله تعالی په دې باندې د اسمانونه پیدا کړ سلام علیکم کوئی شی فی یومین په دوه ورځو کې الله تعالی څه پیدا کړ زمکه په اول ورځ باندې الله تعالی د دې پیړه جوړ کړ او په دویم ورځ باندې الله تعالی دا پیړه داسې کولا وکړه بیا چې کوم دی د ازمکه ډکېدل داسې د کی حرکتو نو دا د سورز وا د منګل او د بوت په دغه دوه ورځې باندې الله تعالی په دې باندې بیا غرونه کې خودل او بیا د جمعرات او د جمعې د ورځې باندې الله تعالی په دې باندې سوا چولا اسمان نو دا چې کوم دی د دنیا هغه د جوړېدلو طرف ته اشاره ده نو الله تعالی نبی له صلوات و سلام د فرمایي چې ته د خلکو ته وایا تاسو د داسې رب چې کوم دی نافرمانی کوي چې هغه په دوه ورځو کې زمکه پیدا کړه نو دې کې چې کوم دی الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي قل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکم لتکفرون ایتاس انکار کوي بالذی ده الله تعالی خلق الارض فی یومین چې پیدا کړل زمکه په دوه ورځو کې
وتجعلون او تاسو مقرر کوي له د الله د پاره اندادا شریکان ذلك رب العالمين هم دا رب دې د ټول جهانونو وجعل فيها اسګوره اوله څه پیدا کړه اسمکا به څه پیدا کړ وجعل فيها او پیدا کړ په دې اسمکا کې رواسي غرونه په پیدا کړ من فوقها د پاسه د دې اسمکې د پاسه الله پاک چې کوم دې غرونه پیدا کړ وبارك فيها او په دې غرونو کې برکت واچولو مخره کې چې کوم دې سړي برکت څنګه برکت دی بګي ګوره په غره کې چې کوم دې الله تعالی بوټي کوي په غره کې چې کوم دې الله تعالی مینونه پیدا کړی دي تاسو ګوره د قیمتي جواهرات د کوم ځای راځي د غره ناراضي یا وبارك فيها کې د ها زمين چې کوم د ازمکه تراجي لري په دې ازمکه کې الله تعالی برکت واچولو او بل کوم ځای ناراضي د ازمکه ناراضي او دغه شانتي میوه‌جات سبزیان د کوم ځای ناراضي د ازمکه ناراضي وبارك فيها او برکت کې خدای له پدې کې وقدر فيها او مقرر کو پدې کې اقوات د دې خوراکونه فی 4 ایام فسلور رزقه نو په دوه ورځو کې څه پیدا شول اسمکا او په دوه ورځو کې بیا څه پیدا شول غرونه نو دا ټوټل څو ورځې شوې سلور نو فی 4 ایام فسلور ورځو کې سواء برابر دي للسائلین د سوال کوونکو د پاره نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو وی د ازمکه څنګه پیدا شوه او د اسمان څنګه پیدا شوه غرونه څنګه پیدا شوي نو الله ولا جواب کوي وی سواء برابر دي للسائلین د سوال کوونکو د پاره نو پهله څه پیدا کړ زمکا بیا په دې باندې څه پیدا کړ غرونه بیا دریم نمبر الله سوکل ثم استوى بیا الله تعالی متوجه شو اراده وکړه الى السماء اسمان طرف ته وهي دخان او هغه یو لګیو نو علماء لیکلي دي وی پیله چې کوم دی د الله تعالی د عرش وی دا چې کوم دی د ابو د پاسه وو وهي دخان د الله تعالی د عرش دا چرته وو دا د سمندر د پاسه وو نو چې کله به د الله تعالی د عرش کوړه کېدلو حرکت به وکړو د دې حرکت د وجه په دې سمندر کې به باب پیدا شو باب تاسو کتلی وی کنه کله په دې سمندر کې لوخره شانتي وي دې ته چې کوم د اشاره وشوله وهي دخان چې دا یو څو لږي وو نبي د دین پس چې کوم د الله تعالی عرش دا بیا بر اسمانونو ته ختلې دی نو پهله د الله تعالی عرش دا چرته وو دا د سمندرونو د وبو د پاسو ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه متوجه شو الله رب العزت الى السماء اسمان طرف ته وهي دخان او هغه یو لږي وو فقال پس الله فرمایل لها ددیتا وللارض او د اسمکتا اتیا چې تاسو دوانه راشي توان په خوخه او کرهن یا پنا خوخه قالت د اسمان زمکه وی اتینا چراغ لمونګه طائعين په خوخه باندې فقضاهن بیا الله رب العزت جوړ کړ 7 سماوات واسماننا فی یومین فدورزو کې اول یو اسمان جوړ کړو بیا د دینه پس چې کوم دی الله تعالی شپږ اسمانونه نور جوړ کړی دي نو سونه اسمانونه دي او بیا چې کوم دی الله رب العزت زمکه یو ځل چې داسه خوره کړه د دینه لاندې چې کوم دی بیا شپږ زمکه نور دي نو اسمانونه هم چې کوم دی او دي او زمکه هم څومره ده او دي فقضاهن 7 سماوات بیا الله رب العزت جوړ کړل او اسمانونه فی یومین په دورزو کې واوحى او حکم الیګلو فی کل سماء په هر اسمان کې امرها د ذکر په هر یو اسمان کې بیا الله تعالی ډیوټیانه اولګولې فرشتي مقرر کې په اول اسمان کې فرشتي دي په دویم کې دي په دریم کې دي په څلورم کې دي پنځم کې دي شپږم کې دي او هر یو فرشتو ته بیا ذمہ داری حواله کړه وزينا السماء الدنيا ومونږه خایسته کړو دا اسمان د دنیا بمصابيح پډیرو ډیرو ستورو سره پډیرو یعنی د ستورو سره اسمان په سمانه خسته دی
دا په دې سپوږمۍ باندې دا په دې ستورو باندې تاسو وګورئ چې کله د اسمان صفاوي په دې کې د ستوري خسته ښکاري وحفظا او حفاظت د پاره بیا د الله تعالی عجیب قانون دی په دې ستورو کې چې کوم دی دا ستوري مقرر کړی دي چې دا د شیطان چې کوم دی د شیطان لپاره ډیوټي لګولې ده بره چې کوم دی په دې اسمان کې زمونږ استادو فیصله کیږي او دا شیطان چې کوم دی بره داسې اسمان ته لاړ شي چې کله بره لاړ شي نو په دې ستورو کې باج ستوري داسې وي چې دا د شیطان پسې داسې چې کوم دی شغله کې واپس راشي نو دا د الله تعالی قدرت دی نظام دی دا شیطان بره اسمان ته نه پریږدي نو وحفظا او حفاظت د پاره هم او دا اسمان په دې کې حفاظت د پاره ستوري پیدا کړی دي ذالک تقدیر العزیز العلیم او دا تدبیر دی د ډیر زبردست په هزار د طرف او اخر دعوانا الحمدلله